أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. دویمه سپاره په دغه آیت مبارک باندې ختم شو. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. په اثبات د رسالت چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبرانو ځنیې لکه نه شابه څه وبره جوړ کړي بس سر کې نه کنه تاسو ته وکړم کومه ته وګړي څوک پکې رواني څوک سکي بس څنګه داسې تاسو باندې داړ ګرمي نه کې نه کنه. نو الله جل جلاله فرمایل وانک لمن المرسلین. نو دې سپاره شروع هم د انبیاء په فضیلت باندې په غوروالي باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په ټولو انبیاءو کې افضل دی ټول پیغمبران حق دي خو درجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو باندې اوچته ده. تلک الرسل دغه هغه جماعت د پیغمبرانو فضلنا بعضهم چې فضیلت او غورواله ورکړو مونږه بعضهم بعض دي تعالی بعض په بعض باندې منهم بعض دین من هغه سوکو کلم الله چې خبره وکړي دا غفر الله جل جلاله بغیر د واسطه د فرشتي نه ورفع بعضهم درجات اپور تک الله جل جلاله بعض د دویتا درجات درجه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی ومنګه عیسی علیہ السلام ته چې د مریم بیبي البینات هغه معجزې وایدناه او مون تایید کړو د قوت ور کړو مونږ د تابع روح القدس په ذریعہ د روح پاک سره چې جبرئیل امین عیسی علیہ السلام چې چرته تلو جبرئیل امین ور سره ولو شاء الله کچری الله تعالی غخته ما قتل الذين نو اختلاف بنو کړی هغه کسانو من بعدم چې پس د دینو اقتتل په معنا د اختلاف ځکه دا اختلاف چې کوم دی دا سبب د قتال او سبب د قتل و قتال ګرځي.
الذين من بعدهم کچره غخته الله جل جلاله نو اختلاف بنو کړي هغه خلق من بعدهم چې پس د دینو من بعد ما جاءتهم البينات پس داغه چراغلی او اغي واضح دلائل ولكن اختلفوا لیکن اغي اختلاف فمنهم من امن بعد الذين غسوا چې ایمان وروړو ومنهم من كفر بعد الذين خلقنا غسوا كفر چې کفر وکړو ولو شاء الله کچری الله جل جلاله غخته ما قتلوا نو دی به اختلاف نو کړي یعنی په دین کې به اختلاف نو کړي خو الله جل جلاله را دنیا دارالازداد پیدا کړی دا الله خو او بد دواړه خو دي نو امتحان دی ولكن الله لیکن الله جل جلاله يفعل کوي ما يريد هغه چې الله اراده وکي